شر او فساد دا کور خرابول غواړي وای ښځه به تر هغه پورې خاوند سره لانجې کونجې کوي چې تر څو پورې پې ځان طلاق کړی نه وي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم وی په تاسو باندې چې دا کم مصیبتونه او بلاګانې راځي وی دا ستاسو عملونه دي دا خبرې مه کوه په ما چا سحر کړی په ما چا جادو کړی په ما چا تعویز کړی نه جی نه په کور کې ښځې سره اختلاف راغی ښځې ستا نافرماني وکړه پوه شه چې تام د خپل رب نافرماني کړې اکثریت مسافر د بهر ملکونو نه موږ ته میسیجونه کوي رابطې کوي چیرې جی د کور والا سره چې کلم زما رابطه وشي کور والا ما ته سختي خبرې کوي کور والا ما نه طلاق غواړي زه ورته وایم چې تاسو د دنیا په هر ملک کې هلته الله تاسو ویني تاسو نه بس نافرماني کیږي ګناه به کیږي ستا د کور والا زړه دا د چا په قبضه کې دا د الله په قبضه کې دی ستا د بچو زړه دا د الله په قبضه کې دی الله پاک څنګه غواړي ستا کور والا به هغه شان جوړي الله څنګه غواړي دا زړه به ولا هغه طرف ته تاوي نو ته کوشش کوا چې په هر ملک کې د الله د نافرمانی نه ځان بچ کوا ان شاء الله العزیز دا ستا ښځه او بچي به ستا د زړه مطابق وي ان شاء الله د دې د طرف نه به تا ته دک او تکلیف نه در رسیږي د دې د طرف نه به داسې خبره تا ته نه اورېدلی کېږي چې په هغې سره ستا زړه خفه شي او بیا دلته خو محمد رسول الله واضحه فرمایلی دی چې کمې ښځې د خپل خاوند نه طلاق وغوښتلو په یو جایز مسله باندې هم طلاق یې وغوښتلو ماله طلاق راکا ما طلاق کا زه تا سره ژوند نه کوم زما پلار دې خو دې په واړو جهنمونو کې واچوي چې زه تا له درکوله ما خاوند ته پیغور ورکوي خاوند ته تکلیف ورکوي حدیث کی محمد رسول الله فرمائی په داسې ښځه باندې جنت څه کې د جنت خوشبو حرام ده بهرحال اوس یو ښځه د یو خاوند نه طلاق وغوښتو هغه خاوند طلاق کړه د ناشکري وکړه زما محترم وی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او چا چې ناشکري کړې ده الله پاک فرمایي دا غشته نعمتونو نه مې خلاص کړي دا شته نعمتونو نه مې خلاص کړي دي نو یو ښځه د یو خاوند نه طلاق غوښتې دی او هغې طلاقه کړې ده او هغه تلې ده بل خاوند سره نکاح کړې ده قسم پر رب العالمین هغه خاوند د هغې نه زیات ظالم او جابر خاوند باندې دغه ښځه اورېدلې قسم پر رب العالمین بیا دغه ښځه هغه لومبني خاوند په داسې صورت او انداز کې کتلې ده چې دې ښځې خیر غونډ کړی دی دا ښځه د ذلت او د رسوایي په در باندې ولاړه او د هغې په سترګو کې اوښکې راغلي دي ظالمې په ځان دې په خپله ظلم زما محترمو په رب کعبه قسم داسې زنانه په دنیا کې موجودې دي چې هغې غریبانان دي د وړو وسې نه کېږي والله که د یو کیلو وړه چې کوم دی هغې اخیستلی شي کونډې دي غریبانان دي یتیمانان دي خو زما عزتمندو هغه خپل د عزت سودا نه کوي په ځان لوږه تیروي په ځان تنده تیروي په بچو لوږه تیروي زما عزتمندو هر رقم سخته په ځان تیروي خو د عزت سودا هغه زنا نه کوي د الله د نافرمانی نه ځان بچ کوي زما الله به خفه شي مرګ دې رابه شي کیسه به ختمه شي ولې زه خپل عزت خرڅ کم د یو څو روپو دپاره د یو صحابي متعلق داسې راځي چې هغې به په مسجد کې مونځ وکړو او فوراً به د جومات نه ووتو نورو صحابو په هغه باندې شکایت وکړو یا رسول الله دا چې څنګه سلام وګرځئ فوراً دا منډه کې ایسته لاړ شي بلکل ستاسو په مجلس کې محفل کې نه ایساري یو ورځ د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا صحابي کېنولو ده نه یې تپوس وکړو چې ای نوجوانه دا څه معامله ده ته چې کله مونځ وکړې جمع وکړي سلام وګرځي ته فوراً منډه کې ایسته لاړ شي ته بلکل جومات کې نه ایساري وجه څه ده هغه صحابي خاموش شو یو ځل دو ځل درې ځل الله رسول مبارک تپوس کوي چې یو صحابي ځي جومات خالی شو دې نه پس دا ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما یو څادر دی زما او زما د کور والا
صرف زمونږ په کور کې دغه یو څادر دی د دې نه بغیر نور هیڅ نشته زما په کور کې زه چې کله بهر ته راوځم نو زما کور والا هغه په یو کنده کې خپل ستر عورت پټ کی او زه چې کم دی راشم مونځ دپاره دا مونځ په جلدۍ سره زه که وکم او لاړ شم زیم چې دا څادر دا زه خپل کور والا له ورکم او هغه مونځو کې زه په هغه کنده کې خپل ستر عورت پټ کم زما محترمو په الله یقینو کوي الله رسول مبارک ته دا خبره وړاندې کا دا قصې ورته بیان که چې یا رسول الله مونږ خو داسې حساب الله رسول د بیت المال نه ډېر مال چې کم دی دی صحابي کور ته ور ولېږه نو چې کله هغه ښځه ګوري هغه بیبي ګوري نو د خپل خاوند ته سترګې راړئ ورته وایي چې تا خو چېرته د خپلې غریبۍ د خپلې تنګدستۍ شکایت محمد رسول الله ته خو کړی نه دی زمونږ د دې غریبۍ او تنګدستۍ نه خو محمد رسول الله خبر شوی نه دی زما محترمو په الله یقین وکئ هغه زنانه یو کریکه وایي چغه وایي راغورځېږي بېهوشه کېږي او چې کله هوش کې راځي ورته وایي ای زما خاونده چې ما ته دغه خبره را رسېدې چې زما د خاوند د کور حالات به محمد رسول الله ته ورسي او د دې د غریبۍ نه به محمد رسول الله خبرېږي وایي چې د دې نه مخکې ماله مرګ راغلی داسې غیرتمند ښځې د هغې محبت د هغې غیرتونو ته زه سلام کوم چې خپل خاوند دپاره په کور کې په یو څادر کې نو ګوره یو څادر دی په دې به غریبۍ څومره تېره شوي تنګدستي رزق اعتبار سره لوږې تندې به پې څومره تېرې شوي او هغه دا خبره نه برداشت کوي چې زما د غریبۍ نه زما د خاوند د غریبۍ او د تنګدستۍ نه محمد رسول الله خبر شي نن خو زما عزتمندو زنانو ته وګوره زنانه د کور نه وځي ګاونډیانو کره لاړه شي په ګاونډیانو کره هم د خپل خاوند سپکاوی بیانوي رشته دار پلار کره دا ښځه لاړه شي پلار کور کې زما عزتمندو د خپل خاوند سپکاوی بیانوي نو دا جهنمی ښځه ده دا په دنیا کې تاسو وپېژنئ چې دا ښځه جهنمی ده مرګ سره داسې د جهنم ته روانه ده الله دې په خپل فضل وکړي چې د دې بدو خصلتونو نه دا منې شي ورنه منې نه شوله دا مرګ سره سیده جهنم ته خاوند د ښځې په مقابله کې زمری دی زما عزتمندو د پلار د کور نه د یو 1000 روپو جوړه به دې ښځې له دې کور ته راشي د خاوند کور ته به راشي خاوند غریب به د 10,000 او د 15,000 روپو جوړه به راوړي هغې ته به دې ښځې ته به دغه جوړه د 10 روپو جوړه نه ښکاري خو چې د پلار د کور نه رور ورله یو جوړه د 1,000 روپو جوړه راوړه دا به ورته زما عزتمندو د 1,00,000 روپو جوړه ښکاري دې ته ویم په کلاو غوږونو واورئ قسم په رب العالمین چې زما عزتمندو یو طرف ته د 100 روپو خاوند دی د 100 روپو د روپۍ سړی نه خو ستا خاوند دی بل طرف ته ستا رور د 1 کروڑ روپو هغې حیثیت دی قسم په رب العالمین د 100 روپو خاوند ته بهتر دی ستا پلار ستا په کار نه راځي ستا مور ستا په کار نه راځي رونه دې په کار نه راځي دغه غریب فقیر خاوند به ستا په کار راځي د سره خپله زندگی جوړول پکار خپله زندگی سیټ کول پکار دي موږ بس ژوند خرابو ژوند به خرابو نه ژوند به سیټ کولو سوچ ښځه کوي او خاوند به کوي اوس یو طرف ته خاوند ستړی ستومانه راغی او زما عزتمندو دې ښځې ورته دومره سختې سختې خبرې وکړې ټوله شپه خاوند خفه تېره کړه او دې غټ زړه والا ښځه دا منځګر والا ښځه دته بالکل پروا نشته چې دا یو سپی مې خفه کړی دی که یو خاوند مې خفه کړی دی دته چې کوم دی دې خبرې احساس نه وي ټوله شپه په دې ښځه باندې د الله لعنت ورېږي نو چې د الله لعنت ورېږي نو خو دا ښځه د الله مجرمه هم ده که نو د دې ښځې دپاره د خپل خاوند هم جنت دی هم جهنم دی د بچي دپاره مور او پلار هم جنت دی هم جهنم دی نو بهرحال په کور کې زما عزتمندو اکثریت زما دا خبري چې د کور ماحولونه ټیک کوي بار وګوره الله رب العزت به د کاروبار بند کارونه بدل الله روان کارونه بدل الله ترقی ته ورسي چې کله زمونږ ستاسو په کورونو کې سراغه منل راغه
اتفاق راغه مینه محبت راغ یو بل نه زاریدل قربانېدل او صبر راغ برداشت. نو زه خاوند یم او ښځه اوس د دې ښځې سره یو خبره پیدا شوه نو زما عزتمندو دلته دا خاوند د دې خپلې ښځې چې کوم دی اخلاق وګوري د دې لب او لهجې نه دې ځان خبر کړي چې آیا زه د سره تیزېږم دا نورم شرمول کوي دا نورم شر او فساد دا کور خرابول غواړي وایي ښځه به تر هغه پورې خاوند سره لانجې کونجې کوي چې تر څو پورې پې ځان طلاق کړی نه وي دا د کسې پختۍ نه دا زما عزتمندو قمقلې ناقص العقل خو خاوندانو لم پکار دي چې د خپلو ښځو سره ناکام کوي